السلام علیکم. د پیشنی بورقې استعمال جایز دی که ناجایز؟ د زنانو دپاره پیشن کله جایز وجي؟ تاسو خو ما په دې باندې اول پوه کړئ. د ښځو دپاره پیشن د خپل خاوند دپاره جایز دی او بهر خو جایز نه دی. نو د پیشني بورقه او بهر ته راوتل او بیا پیشن کول نو دا د کم طرفه جایز شو؟ قطعا بالکل ناجایز دی. صحیح ده جی؟ ښه تفصیل پکې اوره، تفصیل نه بغیر به نه ځئ. نو خبره دا ده چې هسې نه بیا راپسې څه فشاړې پیشاړې کوئ، خو ښه خبره دا ده چې تفصیل ووایئ. د پیشني بورقې نقصانات ډېر زیات دي. اولنۍ خبره واورئ په دې کې نقصان دا دی، په دې کې نقصان دا دی چې یو کتاب کې ما کتا نو په هغې کې یو ښکلې جمله لیکلې وه، جو نه دیکې وہ بھی دیکې، یعنې چې څوک راته نه ګوري هغه دې راته هم وګوري. دغه خبره وه دا د پیشني بورقې متعلق. د ټولو نه اول خرابي په دې کې دا ده چې اکثر ډېره زیاته تنګ وي، په دې کې دا جسم هم دغه شوي، د زنانه اعضا پکې بالکل ښکاري. نو په دې وجه باندې دا ناجایز ده. بعضې بله خبره پکې دا ده چې دا خو د پردې دپاره ده که نه، چې په دې کې زموږ پرده وشي. نو په دې کې خو پرده نه کېږي، هلته پکې د هغې مخ پوره ښکاري، لاس پکې ښکاري، خپې پکې ښکاري. د زنانه خو دا ټول زګونه عورت دی که نه، نو په دغې صورت کې هم دا ناجایز شوه. بله خبره په دې کې نقش و نګار شوي، په دې باندې پټۍ چلیدلي، هغه ریشې میشې پې چلي، ټیپ والا ګلونه پې شوي. به هر حال هغه که نور صورتونه پکې نه وي نو هغه اسکاپ ورته وایي، که هغه نقاب غونته کړي هغه پکې دونه وړوکی چې کله یخته ښکاري، کله پکې ټولې سترګې، کله مخ، یعنې د دې مخ نه یې داسې کړي او بیا د تندي کې داسې او په مخ کې داسې، نو هغه پوره مخ واضحه قیاس پکې کېږي. نو په دغه صورت کې هم دا ناجایز ده. به هر حال صورت یې دغه دی چې جو نه دی کې وہ بھی دی کې. داسې صورتونه نن سبا معاشره ډېره زیاته، معاشرې ته څه نه دي ویل پکار، خو لکه دا ښځ ډېر زیات بې حیا شوی دی. لکه هغه بورقو کې داسې قسمه رنګونه، داسې لکه ما راته اوله کې یو خبره ووایي چې جو نه دی کې وہ بھی دی کې، یعنې چې کم کسان راته نه ګوري هغه دې راته هم وګوري. داسې صورتونه جوړ شوي دي په دې کې. نو دغه قسمه بورقه چې دا بالکل جایز نه ده. په دغه قسمه حالت کې دا ښځه چې ده دا پوره ګناهګاره ده. د زنانه دپاره چې کوم دی پرفیوم وغیره لګول او دغه شانې دا شیزونه چې دا بهر جایز نه دي. په خپل کور کې خپل خاوند ته دې کوي، به هر حال نور هیڅ چاته جایز نه دي. جزاک الله خیره.